السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ په دغه ټایم باندې پرایم ډیجیټل کہانی که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ چې آینده نوې ویډیوګانې تاسو سره شیر کیږي ګرانو کتونکو زموږ کوشش دا دی موږ دې نه مخکې تاسو سره ویډیوګانې شیر کړي دي د تجاوزات خلاف چې څومره اپریشنونه شوي دي ضلع انتظامیه چې کوم دی حرکت کې راغلی ده او داسې یو علاقه د امین کالوني تر نن تاریخه پورې دغلته کې کله داسې اپریشن نه دی شوی اے سی سی ٹی صاحب او اے سی کینټ سید بشارت حسین صاحب په موقع موجود دی هغې سره خبرې کوو چې داسې څه وجه وه چې داسې یو سایډ ایریا ده چې دغلته کې دا اپریشن په زندګۍ کې کله نه دی شوی نن پیله دلو شو راځئ موږ سره ووایي که نه چې پوره پېښور کې تاسو ماشاءالله ډېر ښایسته تجاوزات خلاف اپریشنونه وکړه هغه سایډ چې کوم سټي هغه کلیر ده دا اوس سایډ ایریا ده دا چې څه وجه وه چې دغلته تاسو اپریشن سټارټ کړو د سایډ ایریا چې دا د امین کالونی ده او دلته چې دی ډېر ورځو نه ډېر زیات کمپلینټس وو او دا کمپلینټس ډایرکټ چې دی ډپټي کمشنر چې کوم زموږ کمپلینټ سیل دی هغه ته لګیا وو نو دا پیشنټ چې دی موږ تقریبا یو میاشت مخکې دلته رالو دي ته لاینز ولګول او ډېر کسانو خپل حدوداتو کې ځان دغه کو ریسپیکټ کو او اوس چې کم خلک پاتې دي او لکه زموږ خبره یې نه ده منلې نو بیا حکومت چې دی هغه مجبوره شو په دې کې دا مشینري راوسته او دا اپریشن کوي لګیا دی دا اپریشن سر جي کم ځای نه تر کم ځای پورې دی دا بالکل دا ټول ورسره چې کم ټچ دي دا ټول به صفا کوو سر جي دې نه مخکې ما اے سی صاحب نه هم سوال وکړلو چې کم اسپتالونو مخه ده د دې سره خوا کې یو اسپتال دی په سټي کې یو ډېر لوی اسپتال دی هغه ځای کې تجاوزات بلا ډېر دي سر نو آیا آل تمام اپریشن کوي که نه جی بالکل دا خو تاسو ته پته ده د سټي 12 بازارونه موږ کلیر کړي دي د نه علاوه ټاون کې اپریشنز لګیا دي د کینټ کې ډېر زیات اپریشنز وشو لکه سواتي پاټک شو او د خوا نوتیا شوه نو دې کې کافي زیاده تجاوزات چې دی هغه موږ لرې کړي دي او اوس چې دی د امین کالونی نمبر راغی د پسې به چې تاسو کوم ځای نور یادوئ لکه دلته نږدې نصیر الله بابر هاسپټل دی نو هلته به هم انشاءالله دا به کېږي سر جي داسې ډېر خلک دي چې هغه یې کور مخې له خلکو غیر قانوني تجاوزات کړی چا په وړی راویستي دي چا چړۍ جوړه کړې ده نو هغه خلکو تاسو له در رسېدی نه شي هغې له څه میسج ورکوي چېرې یا نمبر جی بالکل دا فلحال خو بار روډونو کې دا مسایل چې دي مونږ حل کوو لګیا یو نو دنه وروسته چې بیا د کوڅو کې یا د کم تنګې لارې دي هغه به هم کنسیډر کوو خو چې مونږ وایو چې مخکې دا بازارونه او چې کم داسې جنکشن پوینټس دي چې دا کلیر شي نو دې کې لکه موږ سره سی ایم جي والا هم دي دې کې ټرافک پولیس هم دی دې کې موږ سره خپل سکواډز دي دې کې سیول ډیفینس والا کسان دي موږ سره نو دا موږ ایز ا ټیم کار کوو او انشاءالله د پېښور چې دی دا به موږ تجاوزاتو نه بالکل به پاک کوو او چې د نورو خلکو ته دا خواست دی بلکې دا ایډوایس هم موږ ته کوو چې خپل چې کوم حدوداتو ته هغه په خپله لړ شي چې هغوی نقصان ونه شي دې سره که تاسو ګورئ چې کله ګورنمنټ مشینري راشي نو ولې تادی کار وي که نه نو په دې کې بیا پایپونه هم مات شي کې نور لکه نقصان هم وشي نو نه ښه دا دی چې کم نشان یا کم حدود د دې خپل دی خپل حدوداتو کې دي ځان ریسټرکټ کړي چې ګورنمنټ چې دی اگر ریسورسز هم ضایع نه شي او دې ته هم نقصان ونه شي دې کې سر جي یو 100 بازارونه داسې دي نوم خو یې بس منشن کول نشم کولی که نه هغه خلکو چې تاسو کله اپریشن وکړي تاسو د تلو نه پس دوباره بیا راغلي آیا هغې خلاف به څه کاروایي کوئ جی بالکل کاروایي خو دا ده چې موږ خو آن اینډ آف ځو هغه بازارونو ته او هلته نه موږ ګرفتاریانې هم کوو او چې داسې شیزونه بیا لکه چا جوړ کړي وي هغه ریموول هم کوو او بیا چې څوک د کې زیات ریزسټنس کوي یا زیات بار بار یو تکلیف ورکوي عوامو له هغه موږ جوډیشل کوو دا پېښور د ګلونو ښار باندې مشهور دی جی آیا واقعي به تاسو دې نه ګلونو ښار جوړوئ جی بالکل انشاءالله موږ به خپل پوره کوشش کوو چې پېښور عوام چې دی د دې چې کم خیر دی او د دې چې کم انټرست دی دا موږ سیف ګارډ موږ مختلف ځایونو کې وکتل که نه اپریشن نه بعد هلته کې تاسو بوټي وکرل نو دا خو صرف سټي وه نو نور ځایونو کې هم بوټي لګوئ که نه ګورئ چې چېرته د بوټو ځای وي هلته خو خامخا بوټي لګي خو دا ایریا چې تاسو کتلی شي دا ټوټلي کمرشل ایریا ده او دا روډ دی نو روډ داسې دی چې دلته که موږ دلته څه بوټي ولګول نو هغه پاتې کېدی نه شي او که پاتې هم شو نو بیا به دا نور یو غټ انکروچمنټ به د روډ دپاره جوړ شي فلحال موږ دا روډز کولاو چې چېرته ګنجایش وي د بوټو لګولو نو هلته به ضرور لګو ګرانو کتونکو تاسو د اے سی صاحب خبرې واورېدې
د دې کوشش دا دی لکه د دې وینا دا د تاسو ته موږ مخکې شو کړي وو چې پېښور سټي کې چې څومره بازارونه دي هغې کې تجاوزات خلاف اپریشن شو ماشاءالله هغه بازارونه چې کم دی اوس د یو ګونه نه ډبل شو هغه بالکل کلیر شوي دي او بیا هغې نه باوجود چې کم کسان بهر راوتي د هغې خلاف دوباره بیا ایکشن اخلي او د هغې خلاف باقاعده پراپر طریقې سره ایف آی آر کوي کوشش کوئ چې خپل حد کې دننه اوسئ بهر مروزی معلوم ذیشان نجیب دی اے سی سٹی از ازلتا پېښور کې تعینات ما زمونږ چې کم نه اپریشن دی د علاقې کې دا چې څومره تجاوزات دي موږ له بار رپورټونه راځي چې دلته په مختلف سټیز ایریاز کې چې دي هغه تجاوزات دي او ختم کړي نو دا د ډیپټي کمشنر او کمشنر صاحب خصوصي هدایت باندې موږ د اپریشن شروع کړی دی چې چېرته چې تجاوزات دي هغې باندې موږ بھرپور کاروایی کوو عوامو ته دا خواست دی چې کم دلته ایلیګل سټینډونه دي دلته څومره تجاوزات دي هغه آیډنټیفیکیشن وکړي درخواست راوړي موږ له آیډنټیفای کړي کم ځای نه چې خلکو له تکلیف وي چې موږ هغه فوراً په هغې ایکشن واخلو او هغه انکروچمنټ چې ریموو کړو زما د عوامو ته دا هم خواست دی چې بې ځایه چې دی ګاډۍ مه ودروئ ریړۍ مه ودروئ دوکان چې دی څومره سامان دی هغه بار مه ږدئ دا دن نږدي چې د زموږ بازارونه چې دی دا لږ روډونه کولاو شي او زموږ چې څومره د عوام دی ته یو ریلیف میلاو شي نو زما د عوامو ته خواست دی چې څومره انکروچمنټ تاسو ګورئ بازار کې په د پېښور سټي کې دننه علاقو کې که هغه اندروني که هغه باري کم ځای کې مې موږ ته آیډنټیفای کړي چې هغې خلاف چې څنګه ایکشن دلته موږ واغستو همداسې ایکشن به هلته موږ کوو نو دا مختلف ځایونو کې الریډي موږ کړي هم دي خو اوس د دې تسلسل جاري دی موږ به انشاءالله نور چې څومره بازارونه دي سټارټ موږ د بازارونو اخیستی چونکې دا کراوډډ ایریا دلته عوام زیات راځي نو لہٰذا بازارونه موږ سټارټ واغستو خو دې نه علاوه که تاسو ته څه انکروچمنټ ښکاري انشاءالله هغه به موږ له آیډنټیفای کړي موږ به هغه سی صاحب کمشنر صاحب زموږ هدایات دي چې زموږ پېښور چې کوم ښایست دی هغه ښکلا موږ برقرار وساتو څومره چې انکروچمنټ شوی دی هغه به موږ انشاءالله ریموو کوو د دې بازار چې د دې پېښور چې کوم خپل ښکلا ده هغه موږ ټول له ښایو زموږ سره تاریخي ځایونه دي ګورګټري زموږ هغې سره کې سخوانۍ بازار څومره چې انکروچمنټ چې دي هغه به انشاءالله هغه ریموو کوو او عوام ته دا خواست دی چې څومره انکروچمنټ تاسو ګورئ بې ځای ګاډي ولاړې یا بې ځای سټینډونه دي د دې هم آیډنټیفیکیشن وکړي چې هغه موږ هلته نه ختم کړو مهرباني